دی ته د خطرناکی نه ده معلومه، بلکې داسې خلق شته دی. المفهم کې امام قرطبي لیکلی دی، محدث قرطبي دوی دواړه د یو بل شاګرد استاد دي، یو مفسر دی یو محدث دی. امام قرطبي کوم چې محدث ته هغه لیکلی دي چې بعض خلقو دا دروغ ویل دي، بعض صوفیاو بعض زاهدینو چې مونږ دا کم دروغ وایو پر رسول الله صلی الله علیه وسلم، نو دا خو د هغه د دین د ترقۍ دپاره وایو، لہذا په دې کې وسو ګناه نه. دا وایي خلک چې زه خو دې دپاره وایم چې خلک داسې شي، هغه وایي چې دی خود نه د عربی نه واقف دی او نه حدیث نه واقف دی. لکه حدیث کې خو راځي چې من قال علی ما لم اقل فلیتبوأ مقعده من النار، چا چې ما ته یو داسې خبرې نسبت وکړه چې ما نه کړی، نو دا سړی ځان له جهنم کې ځای جوړوي. ستا کار څه ارادې، ستا که نیک ارادې او که ستا بد ارادې، خو تا رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یو داسې خبرې نسبت کړي چې هغه هغې نه کړی، نو ته دروغجن شوی او ستا ټکانه چې کوم دی هغه جهنم دی. دا خلک وایي دروغ او دومره وایي چې هغه انکران وغیره ته غریبان متاثر شوي، کتاب کې لیکلي. هغې سره نور څه معیار خو نشته دی ما سوا د دې نه چې دا ټیپ ټاپ یې چې کوم دی دا د علماو دی، شکل شباهت یې د علماو دی. الله دې مونږ په هغې عالمانو کې نه راولي چې د هغې شکل شباهت د علما وي او نور دننه کدوي، کدوان دې مونږ نه الله نه جوړوي.